عبداللہ ابن مبارک رحمه الله د یو شعر په حیثیت باندې ذکر کړي یو درې کسان هغه وی هل افسد الدین الا الملوك واحبار سوء ورهبانها دین چې وران کړی دی نو درې قسمه خلک وران کړی دی یا ناکار مولیان وران کړی دی یا ناکار پیران وران کړی دی یا ناکار بادشاہان وران کړی دی او دا قانون دی چې په آبادۍ باندې څوک پوهېږي نو په ورانول ډېر ښه پوهېږي ترکان آبادي شي کولی خو ورانول ډېر زر کولی شي که دا درې قسمه خلک سم شي نو دین ډېر په مخکې باندې ځي خو که دا درې کسان فاسد شي دین بېرته غورځېږي بادشاہان چې نیکان راشي نو دین ترقي کوي علما چې نیکان راشي ډېرو خلکو په ذهنونو کې دین کېني پیران چې نیکان راشي نو د ډېرو خلکو اعمال سمیږي او که بادشاہان ګنده راشي ټول خلک ګنده کېږي که مولیان ناکاره شي ټول عوام ناکاره کېږي که پیران ناکاره شي ټول مریدان ناکاره کېږي نو دیو جن عبداللہ ابن مبارک رحمه الله ذکر کوي هل افسد الدین الا الملوك واحبار سوء ورهبانها دین چې وران کړی یا ناکار بادشاہان وران کړی یا ناکار مولیان وران کړی یا ناکار پیران وران